یو کس داسې ووایي چې دا پیسې مې د دین دپاره وقف کړې دی دنیوي او اخیستي شي دا داسې وقف نه حرایرو کې وقفونه نه داسې لارې چې په هغې درېو کلو خلک تېرېږي را تېرېږي یو کس 200 روپۍ ومني ومني څه حکم یې دی بس اعلان دی چې هغه ځای نه شي هغه علاقه کې چې په کومه لاره کوم طرف ته کوم یو کلي ته خو به څه دي کړ اعلان دی چې دا یې کېره د مختلا به دی چې بس خپل سوچ وکړه چې که چېرته دا ما نه پروتې وي دا 200 روپۍ دا به ما ته په کومه طریقه را رسېدلی دغه سوچ وکړه طلاق به د ښځې مخکې وي او که بل ځای دا پرون ما نه دي ویلي چې مشافهه پکې ضروري ده نه ولې دا چټ راکوئ د یو سړي د کور په ځای باندې د باغ دروازه د مبیعې ته شوي وي او د باغ د کور سره متصل وي بل طرف ته د سړي په مشرب کې شریک وي د چا حق کېږي چې دا کوم د جواب نه نو دا خو باب هم تا جوړ کړی دی ورته باب یې دی ورسره خوا کې چې کوم باب ورسره متصل دی او کوم جاري ملاصق اولاد په نسبت د بل چا خبر خاطر یو سړي په بل باندې تقریبا 1 لک روپۍ 100 روپۍ کم یا زیات دی قرضدار نه منل پولیس ته پیسو مدعي ته طلاق ورکو 3 طلاق چې ستړي ښځه د 3 طلاق ورکړه چې ستا دومره قرضه وي دا په غلطه طلاق ورکړي مدعي له طلاق ورکړي هغه ته کړی هغه ورکړ چې ما 1 لک روپۍ قرضه ده په ده باندې اوس که 200 پکې کمې وي طلاق واقع شوی دی او که نه دی واقع شوی دا وایي چې زما پرې او څونه قرضه یې وکړې کاغذ هغه بلکل منکر و د دې قرضې نه بلکل منکر و د چا نه د قرضې نه بیا خو طلاق نه واقع کېږي او کاغذ د قرضې نه ممکن نه په د اصل 200 کې اختلاف لرو چې د اصل نو د بیا خامخا طلاق واقع کېږي دوه پسې شه بسم الله الرحمن الرحیم باب المسجد الذي ظلما وفيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو العلاء عن ابي عثمان بن مسعود في وحي لكن انه كان قال رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دال مټول د غنی ظلم دی یو سړی مدیون دی او غنی دی او دی وینن در کوم سبا در کوم دالې وې ظلم دی ها داین لما قال څه خبري وته کیرا دا یو الواجب دال مټول د مالدار چې سړی مالدار یو نو ورته غریب نو خیر ته وتر گزارم کا یحل عزه هغه عزت کته وته چې ظالم ظلم کې دروغجن نو دا او عقوبت یې کې مجول شي اې څه مثال ته امتحان مټول کې ما دروغ وای او عقوبت حبستها وفيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم قال ابو كعب بن يسار وقال له بين الصالح المكين قال قالوا لو جمع المسلم في هذا كلام سلام عليه وقال تلميذي کې شاو زمون په یو قصوا د علماء ودا وقال الحسن اذا قال ولا يجمع عنكم ولا يجمع وقال المسيب حسن وجه مفلس شو او سرګند شو عتق بيع او شراء جائز نه مو وینا بالکل صحیح ده تاقم کولی شي بيع دي خپل حجر فا شرع النشتا شابه دې حقيقه لا يتفقه ومن عرف متاعه بعينه ويتفقه له ومن عرف متاعه به وحقه اغيث موایو اذا متاعه بعينه نسمرات امانت دي وسره یا دلته کنه او چې په خاص کړي راته متا بعينه نه دي دغه ته وسوله نور غرما او سره دې چې په جواب قال حدثنا احمد بن قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حاتم انه عمر بن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام اخبره انه وصل على رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما له بعينه هذا نوجد في خرص کړي دي هغه خرص علامه کم یو دي چې امانت وسره ستا پروت یا تا نه غصب کړی دی وسره پروت دی هغه ته یا ستا مستعار کتاب دی هغه باندې خدا زما دی نو داینم دې نشي غوښته او کما په خرڅ کړي او د سره پروتي نو هغه وې دام درې بای دی
وایي نه دا زما مال بیانېږي نه دی دا هغه مالک دی دا اوس زه پکې اوسوه د غلمان دا به خرڅ کړي په ټولو بیا علی سبیل د خپل حقوقو مطابق تقسیم کړي ورپسې ګوره ټول قاضیان دي پکې وایي یحیی ابن سعید قاضي د خپلې زمانې د هغه استاد څوک دی ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم کنه دا قاضي د مدینې د هغه استاد څوک دی عمر ابن عبدالعزیز دیم یو وخت قاضي بیا گورنر شو بیا بادشاه شو او ابو بکر ابن عبدالرحمن او دا ټول په مدینه کې قاضیان دا مو په مدینه او دا اوس د مخ ابو هريره دیم قاضي په مدینه کې كان دا ټول قاضیان په خپل زمانه کې په مدینه کې هم خیر دې کړه مسجد تاخير وکړ دا مطلب نه دی خیر صبره بل بار بار دې يقول سمع حاجة فأولا قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاجة ويمسكهم يقول وقال السلام عليكم وأسأل عليك فأدعي عبدنا فأحد فلما يتغير في سمري على فقديتهم أو من كان المفلس والأبي معلومي فقدوا بينهم وما يوضع مال المفلس بادشاہ ولا مال خلق کی اصلي مفلس ته وړي خلق قرضونه دي په مال کام دي بادشاہ ولا خلق کی او د صاحب د حقوقو په تناسب په تقسیم کی کولی شي یا معدم اس وسره نشتا مفلس دیتا وای او معدم او په مسلم کې څه فرق شو مفلس دا چې مال شته خو لګ دی مخکې نه مالدار او غریب شو دا مفلس شو او معدم دا مخکې نه فقیر دی لګ مال وسره دی فقسمه بین العلماء دا غلوبي سره لګي چې دا مفلس مال شته دومره مال شته چې د مفلس ته وای صاحب الفلوس روپے نشته او لګي پیسې نشته اوس په پیسې په خبره پورا غریب نه دی نو دا ولا خرج کی بین العلماء او اعطاه دا معدم ته وای د سر اسم نشته دومره سیز لکه یو کن دی وسره مثلا جام دی وسره داسې معمولی سامان دی نو اول ورکی حتی ينفق على نفسه ابو العلماء ولا ورکی علماء ورکی دی بس ادي ولا خرج کی ولی علماء نه به حق دي سره حق دی بادشاہ دې خرڅ کړه فقط وجوه او ضرب تجارت کو مزدوری کو ټکا پیدا هوی له بوا کې علم نشر مرتب شو هم او ان قال حدثنا مصدق قال حدثنا يزيد بن زيد قال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا ابو بن ابراهيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال يا خرج من مبلغ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ویل دې کې مدبر خرڅېږي ها السلام عليكم ورحمه الله اره دا مطلب تان پیکا ودفعه الیه دا ګورې چې ثاني سره لګي دا سړی معدم دی او دا یو غلام دی راي ولا خاص کو په ځان یې لګاو کویږي لومبي سره مناسبت شو با اعمال المفلس او غلامو له ورکی نو چې دې په ځان لګول شي نو کمال زیاتی او حق د غلامو نه دی ورکول شي دا مناسبت شو ها بالکل قرض ورکی یا ساته اجل په بیا کې لازم ده په قرض کې لازم نه دی د باندې می کتاب خرڅ چې میاش پس په سمندر کې میاش مخ کې نه شمو او کله نه قرض ضرور به ورکړي د میاش پس پرا کې سبب ته ورته شي کدی ما ته وای چې تاسو ما سره میاش کړی ضرور کړی مې له خدامو ضرورت دی زه متبرع نو په متبرع الزام د ذره زائده ولې راوړي کدی نه راځي قاضي د ریلال شي قاضي د دیو چې سب ما ته د میاشت نه ټیخه وسه غوا قاضي بو دې د خپل حق ورکاو نو اجل او دا زما د واده خلافه ګناه په خپل ځای کېږي او اجل په قرض کې لازم نه دی شبا او په بيع شراء کې لازم دی ها وقال ابن عمر قبيله من هذه ويواجه اكثر من ذلك او باقي تخرج چې قرض کې دی چې مسلمان په پیسې بوته ورسیږي وقال ابن عمر او افضل من دراهم ما شرط یو لګاو چې دا دراهم در کوم تبر دینه زیات راکې بیا ربا او که شرط نه و در قدر کوي ها زیات تر کوي خیر دی ها هو اجازه من قبل وقال حدث جابر لازم ته نو ګټه لګول شي ها ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي قال بعض الذين يقولون او کنه چې بیا فرشتو ته وی گزاره وسره وکي کله بندا سے کول عفو وکي ها او بس تفارش کول چې اده مطلب
کم کا یا پریزا ابھی سے مناسبت علم تفارشو کو باقی نمانا ہم لا جزا قسم کے جو عزم علاہ لین جزا کا عزو جزا کا ثم بیا حاضر کا دعوتائنی ثم حتی آتی کا فعلت ثم جاء فقعد عليه عنده وكال كيلي وقهرت اللي حتى يستوفى وبقي التمر كما هو لك شيء أرو مخيني كريتي يو كجريتني كما كلها دا كل مناسبة دباق لا شقا دا سفارش وتكو داينين دا كل مناقب ذكر كي رسول الله وبارك ما رسول رمينا دوما من الذكر كي نازل ما بيأري أخت وجدت وكذا بأمر وفاتيارات بعدها أزحف الجمل زحف ستوي في جنة فخلقوصو تلل زحفا في جنة كان نورو تلل ستريو دتلونو فأخو فخلقوصو نزي ماشوم فخلقوصو زي نمراتنا بطيء الحركات بطيء السير وكذا ورقة الجوشي ولما ویدیو زهر مدینه پوری دا خو باید شرط لگاو جوابونه میکردی دیگه یو مضبوط جواب دا چې دا محمود مواقبل د نزول بحر مختره ده دیم جواب سره چې شرط نو لګولې اخی ولا خیراتی ورکه چې دا ما شغل تبرع شو او یا د رسول الله مبارک نیت شران اته د سره احسان کې ته خو واپس کې پیسې ورکې ها علامت اکرام چې ولې په خاصه او خیراتی به ورکړو نبی عليه السلام ده او راکته د غنیمت ابراهیم اسراف انا کې پر بیا شراء خرڅول ورشتو وراک ټولو کې ها استهزاء کول پیغمبر پورې ها دا ګورا پیغمبر پیرا دوه څه چې مال کی مانشا او دا ګناه ده لکه چې پیغمبر ته نسبت استهزاء ګناه ده ولا تصفها اموالکم ولې ځکه نه پويږي سبحان هغه چې په تجارت نه پويږي لکه د مضاربت د مفتیان او دا بودیات الکوتی مالونه وان دا حقیقت نه ورته اعتراف کوي والحجر في ذلك حجر ما ویلو چې په حر عاقل بالغ نشي کولی ای مسله توینه بادشاہ کولی شي او ما ين عن الحداد بلا جزئیات جمع کړل د اسراف نه دا کراچۍ نه د تیک د مرما پاندې تیکول په جاس کې راځه او سپلولا د کارد چا کړي په جاس کې راځه ها د اسراف نو غي موال او دا نورې موال ورپسې شه او دې باندې څنګه قرآن خلاص ته څنګه جواب دی چې دا سفر نه کوي نو او د الله تعالی عنه قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم یو کوم کې ویل په اړه دا په نشه مرتقه دلیل دی وارثان وتوی لا بیا په بنده ک بنده په نکړه ونوی لا خلافتا پدام څه پیدا نه ورکی کړه خلافت او دی ویني ویل هم په یک مبیا کې عیب دی واپس کولې شي او دې سره تاجر ویریږي یو ورټګي وسره نه کوم ماته مخامخ داري وي ها او دې سره دا څه دي چې اسراء مکوا الالزام ته مکوا بیا شرع مشوره ولا ورکړه ځکه دنه بشي بعض سړی نه پیژنو پیدا اسراء نه کیږي دا ډیرو مال په لګه خرڅ دی ورپسې شاه ان شاء الله وضعي مولا وغيران وغير بتوبه الله تعالى ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم على عليكم وقوم وما هذا هو ومن وحده وكلمه وقال وقال عن سيدي ولا يعمل الا باسمه وفي حدثنا ابو المال ما تبدأ اذاعه المال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم علم وكلنا علم في فتح وعلم وكلنا علم في ورجل في اهلنا وهم كلنا علم والمرأة كذلك تبني على علم وهي مسؤولة عن عمليتها وخلق من سيدي راعي وهم كلنا على علم في فتح وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل راعي حياته وهم مسؤولة عن علم فكلكم علم وكلكم مسؤولة عن علمه وګوره چې تاسو ته نه کیږي ظلم مکوا اسرافونه مکوا تبذیرات مکوا او دا کتاب نه ښه دا چې کوم ځای کې کتاب نه شروع کیږي دا غیر سره متعلق دی او چې کوم ځای ته تعصب الله چې بسم الله لیکي
او خصومات سره مناسبت دی چې اکثر په دې بیع شراء دي سيزونو کې خصومتونه جوړ شي دا غي د په کومه طریقه کې باو ما یوسکو په اشخاص پیژنې یو سړی بولېږي چې دوه کسو نه د صلح دوکا او خصومت بین المسلم واليهودي یعنی خصومت نه مراد څه شی دی دفع الخصومه بين المسلم واليهودي ویګه دوه کسو ان د مسلمانانو نه ته وبکه او نصر صادق تفاصله بينهما انما المؤمنون اخوه فاصله وده مسلمان يهودي نه اسکه صلح وکا شباب هذا مسلمانان هم كده حدود المسلمان وسط روان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعنه قال صلى الله عليه وسلم وجد الذي فقال له والذي استطاع محمد صلى الله عليه وسلم على ان يقاتله والذي استطاع عليه السلام على ان يفرق من يده عشرة يكتسب وجه اليهودي فتولى اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فارسله بمكان من اهله وبيته فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال والمسلمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم یو نوی يهودي ته داور شه ته مسلمان سره حقیقت غلاري ناغه مسلمان په کې چې اند لګاتونه کې په دې يهودي خوشاله کې زمان پاره وکړه دا یو قسم جوړه ده ها فإن الناس يصحون يوم أن ينفعوا وتكون أولا يمسكهم برجال الله عليه وسلم الرجال فيمسي عن ذاك فأخذ من يستثنى الله بابو في حدثنا وسمعنا حدثنا ومن حدثنا عبد بن يحيى عن ابي النبي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مدير فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما قال من قال فقال اذهبه فقال يقوم بالدنيا عليكم والذي استطاع مطالب تأخذ أين منه على محمد صلى الله عليه وسلم فأخذت من أبوكم وقرأت والفوق على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأنبياء اګوره په دې به يهودي خوشاله چې زموږ د پیغمبر صفات یې وکړه ورپسې ځان دا دغه خصومت اتفق په دې هغه قرار او په امر به النبي صلی الله علیه وسلم بین حجرین او نو قتال کې مماثلت تکه نه تمامه کوي د متفصیل روان دي ها بس لږ ما ته متوجه شه دا مسله ما وو به راځي چې حجر په حر یا ساته په عبد حجر شتا چې بادشاہ یا قاضي وي چې دی با اغشتل خاصول نه کوي نو که حجر په اوکو نو د بیان دا نه پس بیا شروع کړه نافذه نه ده حجر په بالغ هم شتا او په مجنون هم شتا او حر عاقل بالغ کې د علماء اختلاف دي ما ته ګورم پنځه دایمو ثلاثه په حجر شتا او د امام صاحب په نشتا ای مسله څه وایي هغه کې بادشاہ یا قاضي حجر په دې بچا سره بیا شران نه کړ او دا نه پس بیا شران کړل زارات ده قاضي مراد کول شي او بادشاہ مراد کول شي او اولیاء مراد کول شي امام صاحب وینا هغه دلیل د امام صاحب چې هغه وارثان راغلي او سړي تر دوکا په بیا کې د تیروم چورا روان دي او یې په اوخر علی السلام مته مکه او یې صبر دې نشه په خوا کوا ولا خلافت او تلاوه ولا حجر پیونه اوس مراد زموږ په حجر نکته په حر عاقل بالغ د خپل مال مالک ته او دا غي پنځتا اوس چې د بیا شراء وکړه نو دا راځيږي وکړه لکه وارثان قاضي دراځي چې سیبا دا د لاسو له ګروپ موټرې په دې ځل لاسه دا راځي سبا نو پنځه دایمو ثلاثه چې حجر پښتره احرال نو که حجر په بادشاہ کړي نو بادشاہ ولا راځي او قاضي راځي نه پیږي په خبره دا څه نه تیر وته د شافعي او د احمد پرې شافعي او احمد پرې هغه وایي چې بادشاہ په حجر کړي او چې تصرف خرابو کې ذات المال کو بادشاہ او قاضي ولا راځي
حجر نم دکل چې بادشاہ لپاره حق د حجر شتا نو که دلته په حجر نم دکل او غلط تصرف وکړو نو قاضي بادشاہ ولا امام مالک صاحب سوي وینا که حجر په کړو او دا غینا پسې دا تصرف وکړو قاضي ولا رسول شي او که حجر په نو کړي بیا نشي رسول او زمون امام صاحب بالکل ولا نشي رسول او صاحبین امام صاحب سره دلته مخالف شوی صاحبین دوه قسم تصرفات دي یو هغه تصرفات چې حاصل سلام شي کیږي بل هغه چې حاصل سره نه شي کیږي لکه طلاق هغه تصرف دی چې حاصل سلام شي کیږي پیږي نو دې کې رد نشي کولای قاضي دا خو سفیه او معذوه خدای طلاق قاضي ورته لیونی نه کنه نشي رد کولای او کدا چې تصرفات چې هغه کې حاصل کار ورکي لکه بیع شراء والا دې کې حاصل کار ورکي نو دې کې رسول شي صاحبانه پرې وایي څنګه شو خبره د ائمه ثلاثه پنځ حجر په حر عاقل بالغ تا زمون پنځ نشتا یا دیم څه شو د یو سړي د معصوه دی او یا سفیه دی مجنون نه غوړي یو سفیه دی یا معصوه داسې سفیه خبقل تا او معصوه دی ته وي چې دا باتریا دی اما قلنی خو ذهنی کمزوري دی ولیم دی باتریا وته مو وایي پیژره کنه اما قلنه دی او خیال دی خدا سي دغه شانتي ذهنی کمزوري داړو کې فرق نو دی او تصرف کې حکم لري نو پنځ د امام شافعي احمد په قاضي بادشاہ حجر نه کړو نه ورکول شي مالک ته وینا که حجر په کړو ورکول شي او که حجر نو کړی نشي راتول زمون پنځ باندې مطلقاً نشیرات کول یا شخص او صاحبین سوی وی که اغا تصرفو یعنی که حضر کار نور کئی حضر سلام شئی کیگی آغای که رد دشی کولی او که اغا تصرفو که کم که سرد حضر نتوقنا نسی کیگی وی گئی پی نو آغای که رد کولیش روصل پسیشا وإن يكن حجر عليه الإمام ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المعتزلة قبل أن يسمعه وقال من رد أمر السفيه والضعيف العقل زمون باباجي له سفيه بلا معنا کوله هغه وی سفيه دې ته وی چې عقل مندي خو سره د عقل خلاف العقل کارونه کوي مخدي خرمخته کې ورته عقل مندي خو سره د عقل نه خلاف العقل مخدي مس او د خپل معنا او ضعيف العقل دا باتریا غوندي وإن لم يكن حجر عليه الإمام حجر بني كلي حجر كلي خو بيلا نظرهم فريست حجر في كلي كني كولي رد ولا نشي كولي ياتني او شافعي وحمد سوي چې حجر في نمي كلي رد كولي شي وانا مالك سوي حجر كلي بیا رد كولي شي کې نو كلي شي رد صاحبين سوي دریم ځل نه تصرف داسو چې حضر پکې کار کوي لکه بیا شرا رسول شي او هغه بل قسم تصرف شي دا وقال ما يكون كان يرجعنا على المال ويذكر عن جابر اذا امرت على المتصدق قبل النهي لنهي نمخ من كرينو يعني حجر بنو او ردي في الفور رد هغه متصدق مال زکات ثم نها ورست ایمان کې بیا داسې مکوا ټول مال صدقه او تیزه مونږ وایو چې د صدقه نه وکړي اراده کړي وا ویګه په لکه څنګه چې حضرت کعب اراده وکړه چې ټول مال ورکو وی امسک علیک بحر مالک مشوره وا اراده وکړه لري لري کړي شابه وقال ما يكون كان يرجعنا على المال وله حق من غيره ويوقف ويجد ذلك دې جایز نه امو وایي چې جایز دی دا مالک خپل مذهب دی شابه ومن كان على رحمه وتقاسم اليه ومن بإذن وشيء من ذلك منع دي منع خو چې دا خو د باب د آدابونه دي چې مکوا حجر نشي کولی لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ما يقال للنبي او د دې نه تقاضا د مشروعیت خو کوي د افعال شرعیه او نقضاعت المال کوي کیږي او نه دا معنی چې مکوا
امر بالمعروف نهي عن المنكر هو كده ها او لا مال دیوانه رشتہ تیرے کو تیرے لا خلاف تھا اور امام بخاری دواړه قسمه تراجم وروړو تاکید ترجمه چې مال دیوانه رشتہ دا امام سے طرف ته اعلان دی یعنی دم څه فیصله پکې ونه کړه ها حدثنا ابو العزيز بن قال حدثنا عبد الله بن دينار دواړه قسمه روایت وروړو مستدل وروړو دي بعض موقوف کې ادم اعلان یو مذهب ته دي کنه دې بیا څه سکوت کوي دواړه قسم دلایل لري نو قال رجل يقول في قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا يمسك كان يقول وفي قال حدثنا هذا الاحتمال واقع في حجر أما كان بيجون كريان جل الله تعالى أن الجنة تعمل وهو هذا كذلك من تفصيل وين شابه لا غير في بنكر تصرفي ولا أغيب نور تصرفي ولا خطأ مو إذا تصرف كاتر إذا عبث من وجه ماله كذا إذا مدبر ودي وقت عبث رست دمر نبأ أزادي من وجه لدفع ملك الذكي ولا خرص کوئی شيء خبر دماغ کې لاړ او کله چې موږ باندې مالا باندې کې باندې او خاصه په یو بل خبرې ته کولی شبا حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قائل وهو يقال يقتضي على ابناء المسلمين رضي الله عنهم قالوا قال في يوم كان ذلك رجل وبه أرض فجحدني فقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت القتلى قال فقال لي وفي يحلف قال قلت فيا رسول الله لا يحلف زي مناسبة سماع كده فترة جنب إذا يحلف ما المولي هم إذا دروغ نسبة وتوقع مترقاتب نسبة شابا قال الحمد لله من الذين يسرون بعهد الله وما يكن خيرا ولا يكن بها ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه ويسأل يزكي ولهم عذاب أليم وفي حدثنا ابو بكر بن محمد قال حدثنا وقال ابن عمر قال حدثنا يسمع الزهري عن الله في قوله مالك المتقال الى حدث بن الزين قال يقول في مسجد فقال الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وجهه فقال بهما حتى تثبت المناسب وحسنه فلا يعقب وقال لا دغه مناسبت اواز پورته کېدل څه یو بل کې بدر دوی ذات دې مناسبت ده قال تعالی له فقال فأعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أبو الله فأنا ما كان عندي كان يوم القدر أنا عبد الرحمن بن عبد الله يقول قال سنة وسنة وما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك هشام بن حكيم بن سلمة فأصدق القرآن على غيرنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وقفت أن وعد عليكم أن حكموا ثم فقدت من أسعدوا بإذائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وتعالى ولا تكافئ فقال يأكل من خلله فقال هكذا أولى ثم قال إليه فقال هكذا أولى إن القرآن لا ترجع بالفتح ويتخذ ما سيكلمه ومثال كان معه وصلنا الذي بعض المعرفة زجر ورقول شيء يسوق ذات شلفي كوري وباسا كليني وباسا أيوة زجر كهم وقال تجعله خليفة أو نحي كولا خورد أبو بكر وذا كوري ورستا وإذا لا كرا لانتي كرا يعني اشتراء عنه كرا لا زجر والكل شيء شابتي وقال أنك تسلمون فيها حدثنا محمد بن بارين عن صحبة عن صادق إبراهيم عن حوالي بن عبد الرحمن بن عبد الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول ذا ده ملك دام يولي زجر جدون خذوا مخي بشر موجودة ذلك شب مرد جعل هناك شابه والبسيش dia مناسبت دبا شابه څنګه د مړي په خپل جون کې داوی کولی شو د مر شو وسی مقرر دی پیژنه څه وایي وسی دی ته وایي یو سړی مری او د تپته کې زما ماشومان بچی پاتې دي یا لونه مې دي او دا غني تاو یو رشتہ دار یا یو نیک سړی وسی کی زما د مر نفس زما د بچو خیال ساتي دې وسی وایي نو پتان خیم کولی شي او به تنخام کولی شي او سړی خیراتی ور د عمل کې نو کومه داوی چې د پجون کولی شي هغه داوی د مر نه په د وسیب بیا کولی شي تبته وسی بادشاہ مقرر ودی شي کله نو مقرر کړي بادشاہ دی ولی یو نیک سړی وګوري دې ماشومان او دې زنانو خیال ساته نو خیراتی نه وسی کار کولی شي او پتان خیم کولی شي شابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابي وقاص وسيده هغه رتبه درو
خصومت کوي ها توسط تړل یو پجیل کې تړل په زنجیر تړل ممن تخشى مارته یو خصم د ظالم د ظلم کې تاسو چې تختی وي تړل جایز چې کړه شاول وقید ابن عباس اکرامه شاګردو د اخفیت په چولو په تعلیم د قران او د سنت شابه د درسونه کاوه هغه به تختیدل نو وی تعالی ویږي په خبره د خاص شاګرد تاسو تعالی دبر طالبان خیر دي نه تعالی مو تاسو تعالی بل پسې اصل کې دیکھیو مسترد ہے ان ته چې استاد یې څنګه کړو دې روایت کې لګه غلطی ده دا تعلیم نه دا تعلم دی اته تاسو زما په تدبیر واچو کولی تمزه مونږ دې ته تړو نه لفظ تعلم دې برسته کې نشته دې به تختیدل نو وی تاو اشاره سبق وای ها فقال لي إذا أدرك تمام وتمامك رغبت وحقك حرامي الحرام كم ترى شيء ها في حالة كان يجي بمثل يستطيع في وهي تعالى أمر على يعلم رؤية بين فلا يعلم إما أن يجمعه قد تستطيع قوية من أن يوصلنا بسبب في مكة وفي حالتنا قوات في حالتنا يجوز بالسلطان ابن روبيرت كان لما كيف شو جيري جو لكن بخلق طلب جيرو به دا نافع دا د سجن لپاره کې صفوان نه دی عمر دې گورنر وکړه عمر په بیا راځي بادشاہ د بیا او کرادینو نبی ابو صفوان د 300 دینار ورکړ څه دا د ماشي بیا شابه دې نبی صلی الله علیه وسلم شراده حضوري ناتې دي کنه بسم الله الرحمن الرحیم او دا په باب د کتاب نه دی مدين سره ملازمه کولی شي ها ابي حضرت الذي ما هو جدا كده جمعه کې سره هغه ملازمه کوم النسبه فقدر استعماله وترك الكلام سلف قول ها ابو زيد برات اختتام في كتاب ثلاثي جدا برات اختتام شو هو ما هو طبعا في هذا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له إنما له ولد بسم الله الرحمن الرحيم هذا شاب وصف في تفسير الترمذي كويس كويس باب إذا أكرمه الله باللغة العربية الفصحى وبه قال حدثنا سبحانه وقال حدثنا محمد بن قال حدثنا لك مناسبة مخي باب الخصومات نو اکثر کله په لوخته کې خصومت جوړېږي نو بیا به قاضي لږي او لکه څنګه چې خصومات سره د خپل مال لپاره کوي مال غواړي د مدیون وغیره نه دا څنګه لوخته کې صاحب د مال دا چې مونږ دا په منځله د مدیون شو او چې کم است مالک دی په منځله د دایر شو د مناسبت شو ها فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال النبي صلی الله علیه وسلم فقال عن حدث قال دوران الجميع يقام عليكم فقال عن حدث قال الجميع بعن وقتنا وكان جاء وهذا فاستجابها فأديها إن جاء كذا مقدر أديها إليه ها والتفصيل بمعنى تبع هذا احتمال بديع أغا زمانك إنه ذا أوس دريهم عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا بن عمر قال حدثني في مولى وما شاهد به فاجئوني رضي الله تعالى عنه قال جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن يتبع فقال عليه
فأدها إليه. أعرف ولد عرف يعرف يعرف كان لا ربا يدرك شابتي إذا كان الإسلام يثبت بها صاحبه وكانت وجهة عنده على يحيى فهذه بلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء علمه ثم قال كيف ترى من فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينما يرجع يحتفل به عن يسيره كان وكان ثم قال كيف ترى فقال بينما ما إذا فاني ومش مراد ده اخفي اشتدان بچکول شي د حالات او مشق سره ستدان د تندن بچکول شي ها دا بعض سنتي د شافعي او احمد دیو کال یا دي او موږ ته امام محمد رضی الله عنه سره موږ درې د مختلف به اعتبار وکړو کی کثرت او قلت تقریبا تقول ها باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحوه هذا أغي قبيلين دي كمالك تفتر لكي بيها ورطتنا رازي لو جتول شيء وقال الله تحدثني جعفر بن ربيعة قال عبد الرحمن بن هرمزين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من سعيدة أخذ قال دي ورسول يا دي كنا يلا وكيل دي ولا شاهد دي وذاق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بمالي بيضاء وبالخشبة فأخذها لأهلي حتى فلما جرها وجد المال والصحيفة رسول الله مبارك ذكره كإنكار دونك لا لرجي ولروه باب إذا وجد ثمرة في الطريق غشتيشي وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة بن مطرف عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بثمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها لتلقيت وجه نقر من الإخوان الرجوع لا أغمال لك مالك فتاور لك يوسفين راجي وقال يحيى قال أمر فيها قال ابن منصور قال وقضى عائدته عن منصور عن طلحة بن مطرف اليامي قال حدثنا أنس بن شابته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أنقلب إلى أهلي قلت ظنهم قد ثمرت لما بالسربرتين راقور تقوم يجي قرم یا یریګم چې صدقه نه غوړو مې ولقي دا نه چې ضایع کوم خپل دې ته واپس غوړو نو ګور اکل جایز دي کنه یو کجوره کې چاته پته مونږ لګي چې پلان کې پکټ کړه نه په بستدا دغه نه پاتې شوی تیرې نه غوړې ویلا او بل څوک نه راځي ها اهل مکه او ذات ماته ورته من اهل مکه بعض علما وایي لکه شافعي احمد اغيبيا بل طرف دی جماهیر په مکه لوخته بنا راځي بالکل بدا مختص د نور لختونه او امام شفیع د مکه لخته د نور هیڅ فرق نه لري صرف دا رسول الله مبارک چې میرا لري مطلب دا چې دا لخته د مکه او د نور کې لږ فرق دی حکم یو شان دی لږ فرق دا چې دا نور لخته خو بسړي او پسې راشي د مکه دا چې نه پروت د کېدی شي هغه تلی خپل کلی ته ویږي او خپل کور ته تلی او کال پس راشي یا ور پسې سکے تلی خپل کلی ته خپل کور ته او کال پس راشي او یا روري کال له حج راځي ورته وي نو هغه کې بلګ احتیاط کې په نسبت د نور لوختو بل دغه فرق دی ها یا چې دا له ټولو سره ایمه نه پاو پای په ځان کې باندې هغه دې چې په باور سره کومه ځان ته راځي په ټولو سره باندې وقال حدثنا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وقال فلن تصبر على تكن السبيل من ويسرى حلال لقطة حلال الذي أخذ لقطتها شوشتيه إلا لمنشد منشد معرف توي أغلى حلال لجوجتيه غلا فنيت بنوجتها ونمو يواقع لما كده الاختي كده ويو سړیو استر ګړون دو نابینا
هغه نه یو میل پروت دی هار د سرو زر یو نوجوان هلک په مکه کې اوسېده هغه میل وموند دا بوډا سړی هغه خدای دا لوخته دا چا نه پروت دی ډېر قیمتي میل د سرو زر یو بوډا سړی په سترګو ړوند و چغې وهلې خدای مو بخه ما نامیل پروت دی او زه ډېر غریب سړی یم خلکو په چندې رالېږلی یم حج ته او دا مې یو لور د هغې لا اغوښتی دی نو دې سړي ورته وي نښې وښایه هغه سره نښې پتې موجود وي وله یې ورکړه دا واله دله 1500 درهم ورکول دونه قیمتي و 50 درهم خو د وانه غېسته وي دا خو د خدای لپاره ما درکړه دا لږ ډېره موده پس بیا روانو ته د حرم نه او عثمان قصه یې راته ډېره اوږده وه مخکې ما بیان کې چېرته کړې خو دې کښتۍ ته وخته چې زه خپل کلي ته ځم خو د دې لږ څوک وم نه نو کښتۍ په لاره کې غرقه شوه نو دې په یو تخته پاتې شو تختې ډغرې والې والې یو جزیرې ته ورسېد جزیرې ته ورسېد نو هلته کې یو کلي دې کلي ته ورغی چې لاړ یو جومات کې دیره شو چې زه هغسې مسافر یم چا وله ډوډۍ راوړه خیر دې مسافرو یو وخت مانځه ته مخکې شو امونځ یې خلکو له خوند ورکړ هلک وي تره کم دی وایي زه خو چې دغسې د پلانکي علاقې یم او کښتۍ کې دا مسله څوک مې نشته وایي که مونږ سره امام کېږي مونږ به تنخوا درکړو هغې لا ښه ده امام شو چې امام شو ورته ویې لکه یو جینۍ ده دلته کې واده خو نه کوي ولې نه کوو وایي زمونږ یو امام او مړ دی او د هغه لور د ډېره حسینه او جمیله ده هلته په نکاح ده ډېره ښه ده چې نکاح وکړه واده وکړه او دې د واده په شپه ورغی او جینۍ ته وکتل نو هغه امیل د هغې په غاړه پروت ده ورته وکتل وایي دا څه شی دی جینۍ ته یې ولې وایي نه دا امیل سمځی وایي دا زما یو پلار او په سترګو ړوند و د دې جومات امام او هغه د خلکو چنده والا وکړه حج جاوی نو هغه د امیل مال اغوښتي او بیا مې پلار وي چې ما نه روک شو ډېر زیات ورپسې خفه وم نو بیا یو ځوان و هغه مونتی و تالی راکړ یاره بچې ارمان چې دغه ځوان ته مې ته په نکاح کړی وې څه خبره دا مې تمنا ده ډېر نیک و او ډېر صالح او ما نه یې غله ونه کړه او مال یې راکړ چې دا مې ته په نکاح کړی دی نو دا ورته قصه وکړو یا زوم ښه ایمان مونتی در حقیقت دی کې تاسو ته یو مکتب نو حقیقت دا دی چې بعضې سړي په زړه کې دا تېرېږي چې دا ولې او دا ورکړم او څه څه نه 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 ورکړه یا به دنیا کې خدای د هغې بدل درکړي او یا به آخرت کې خدای بدل درکړي او زه راته خپله یو واقع وویل زه یو وخت کې تلم عمرې ته نو زمونږ فلایټ د کراچۍ و او کراچۍ کې یوه شپه زمونږ سټی وه نو قانون دا دی چې دا جز والا حدیث خپل ټایم د شپږو ګنټو نه کې د اتو ګنټو نه سټی زیات دی بیا به هوټل دله درکوي چې مونږ کراچۍ کې سینکوس شو او د جاز نه مونږ ته خو ویلي چې کراچۍ کې به جاز والا تاسو هوټل درکوي لکه یو شواروز وکړه شپې نه زیات دی خو چې زه څنګه جاز نه کوز شم په روان وم نو هلته کې سړي راته وایي چې دې کاونټر له ورشه چې تاسو له دغه درکړي سلیپ درکړي او هوټل ته ولېږي یو بټوه پرته وه هغه ورته بټوه دي دا پرته وه نو یو سړي ورپسې یو پنجابي حمله وکړه خو ما زړه اوچته کړه پنجابي ته مې څه کوې وایي دا دلته پرته مې دا زما د ملګري دروغ مې وویل چې ته نه یې بچ کړم او چې هغه بټوه مې وکتل نو په هغه بټوه کې شناختي کارت پاسپورټ پیسې ریالونه هر څه پکې پراته او چې ما ته وکتل نو ته شناختي کارت مې راوویسته بټوه مې غاړې ته واچوه کاونټر له چې ورغلم کاونټر والا ته مې وویل مې دغه دی دا موږ له هوټل نو ما سره بل ملګری هوټل یې نه راکړه بعض بسونه ولاړ دی هغې ته وکړئ جناب تاسو به هوټل ته بوځي هغه هم چې خیراتي سپري شپه یې ډوډۍ مړ نو ما هغه شناختي کارت ورته وښیم مې دا سړی ته خو دې کوم فال لګېدلی دی ما کېدای شي امکان لري چې دې موږ سره په دې جس کې هوټل ته پروت دی هغه زه هغه شیدونه راواخېستل هغه کمپیوټر یې و ویدین د هوټل کې یا تاسو کوم خواته تللی یو زه څنګه بس کې لاړو او د هوټل دروازې سره کوس کړو ډېر قیمتي هوټل و
د بوډاګان درې څلور ولاړ وو یو پکې راپېده داسې راپېده غالي نو ما ور مخامخ شو مې باباجي وویل وی د دې بوډا نه چې ته بټوه پرېوته او غریب د عمرې نه محرومه شو لکه پاسپورټ او ویزا او ټیکټ او پیسې په هغې کې نو چې ناخطي کار پرې ما سره وکړه باباجي چې ناخطي کار پر دارې ما سره وي دا کوم دی بټوه مې در وویسته مې واله هلې زیات خوشحاله شو ما له 1500 روپۍ پاکستانۍ راکولي نو ډېر شوي نه خدای درپاله اوس ګوره چې زه جدید ته لاړم زما ماما په هغه وخت کې په مکه مکرمه ماما ما ته وي ما له کیسټ راوړه دلته یو لوند اوس مړ دی پانځو کې هغه باندې خسته اواز حسین شاه حافظ صاحب یې هغه ناتونه په ما له کیسټ راوړه ما له کیسټ وړه چې زه د ایرپورټ نه بهر ووتم ماما ته د انتظار کې وم نو ما د خپل سامان بټوه بیگ ټول ارڅ هلته یو ستن وه پیلر هغې سره کېښوده چې ماما مې راغی بیگ مې اوچت کړه او شاته مې په ډک کې ورته واچو زه ورسره ګاډي کې وختم چې وختم تقریبا نیمه لاره مې وواله جرې پورې ماما ما ته وایي چې خورې ما له دې کیسټ راوړی دی که نه دی وایي چې کیسټ بس ذهن مې ګډوډ شو اخو مې زما د غاړې بټوه کې دی او بټوه څه شوه هر من ته ودرېږه وی شاته ډک کې به پرته ما ته ودرېږه ما شک شو چې ګاډي مې ودره بټوه نشته په هغې کې پیسې هم دي پاسپورټ هم دی ټیکټ هم دی هر څه پکې خدایه پاکه دونه خو راته یاده وه چې هغه پیلر سره مې ایښودې وه اوس پتن لږه خو به چې اوچته کړې هغه ته مې ګاډي را واپس کړه او پړې رانه کوي په دې نور څه نه خو په دې باندې چې هلته پاسپورټ روک شي دا لوی غمې بیا ګاډي ټرن هلته کم ځای و لکه هلته ټرنونه لکه د موټر وې ډېر لري یاره یو ځای کې ګاډي غریب راسته وکړه بیا راغی ایرپورټ ته خدای پاک او ډېره سودا ایرپورټ ته رانو هغه ځای کې و چې ورله مله ما بټوه پرته وه زر مې راوچته کړه چې ورګه چې څه چا پرېښې ده شي ګرځي من وعن پکې ارڅه پراته وربدل ماله خدای پاک ځای دا به ذهن کې اچوي په ما یو ځل بله مې یو مسله تېره وه حج کوم روز مې یېرو او پیسې رانه ورکې شو ریالونه بلکل یو روپۍ هم پاتې نه شوه خدای پاکه ریالونه څه شو جیب کې ګورم جیب هم چا نه دی والی دلته جیب کې ګورم هغه هم چا نه دی والی بیګونه مې لټ پلټ کړل بیګ کې هم نشته راکوټې بیګ مې وکړه هغې کې هم نشته خدای پاکه که چې غلا کوله نو جیب به شلېده یا به څوک بس عجیبه یو سړي راله پړه کې ښه شک ورکړ هغه ما ته وایي چې دا بیګ نه دی دا بیګ جرندې کولاوي د بیګ د زنځیر څه زنځیر د دې څه طریقه ده هغه ما ته ما مخکې کوله خو بس کولاوي یاره بس ما وي دا داسې ګډوډه شو اوس خلکو ته هم نشم ویلی که خلکو ته هم چې ما سره امداد وکړي وایي چې دا ملا صاحب جوړ سوال ته جوړه کړې ده خدای پاک ته څه په جنجال خیر یو ملګري ته مې ما لکه ما یو 1500 ریاله خراب ده څه پکې مې څه پکار دي امې دا کوی نه څه پکار دي سودا لږ پکار یرالم یو ځل بس خو ما وی پات درې ضرورت پکې تېرې شي او ډېرې پیسې وې پکې او څه سودا مو دا کجوري وجوري نه غشتې خو دا نه کنه به خرج کړو نو څه نه وخت نه شي چې تا وایم ما نه روکي دي داخله بر باندې بدګمانه شو او چې بیگ نه راغی چې هغه خدای بیگ چې ورا نه ریشه دن نه بیگ پکې جامې مې راغشتې چې مې کته لاس سره مې څه شي او چاګي اې کې دن نه بل جیبو اته زه مې یې شو هذا ما هي الشيء اذا ذلك ذات شيء كله کا سامان پکې غول پروت دا چې شی د چا نرک شي کنه او په کوم ځای کې د نرک شو په هغه ځای اسم ځای نه خپل دغه برته یادېږي اذا تمار چې چلے دا خبر ټول دې خبرو زما مقصد سره مقصد دا چې کومه لفظه کومونه یو داله کې ما والا ورکوا الله دې دنیا کې بدل لکه یا خیرات نمبر او دین دالت کې سوچو چې دا خانه پروت وي نو څنګه بدل کړو لکه چې څونه فکر مني چې بل مسلمان مرو کې دی غریب به فکر نه رسول بسې قال حدثني يحيى بن ابي بكر قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الحمد الله عليه یو ځل نسل ریال رخص په حرم شریف رخص هغه د مالک سل ریال رخص خو خیر پیسې راته نور ډېرې زما د عادت چې زه په سفر ځم نو چې زما 1500 لګي نو زه زر وړم
او چې زر دي 2000 دا ځان سره خامخا لري اور سره کله وی دا موږ پیسې وکړي بچی تاسو زه بیا دې لخي وصل ریال رانچ تروش نو خیر څه پروا نه پیسې را سره وي نو ځکه ناستو ما یو ګډا سپینګری عربي را سره ناس ململ جامع چولې ما نه خلکو مسلو تاسو په عربي را سره خبر شروع کړه چې ما سره میره پیدا شو چې پیدا شو مینا ما ته وی چې سبا ما سره جوړه سپینګری بولا نو ما چې موږ ملګری ګڼو ضرورت یې نشته وینه نه ضرورت نه ما ثواب وشي ښه ما سلطان باندې پس اب ان ما دې راته نه کو تلاوت وکړو دلته ملایي یې مرګ چې څومره ځان سره کمالان سره یو دوه مرګري واده شته نو تاسو نه خره چې ما سلطان منځ شو دا بابا ما ته عزت کړ نو لا نو ټیکسي مونږ د حرام مخه تا دا گاڑی بل دی ولا ول دی لا دا گاڑی دنه نه پریږي او خیاران عربي بار کوي او کړل چې الدلانو دا گاڑی په خپل چلا په ګډا موږ سره ناستو یو ډیر اعلی بنگله وا هغه ته بوت چې وې ډیره مکلفه روټه را باندې شپاو کې موږ شپانه کو بس موږ اذا مراسو موږ نه بیا ټیکسي د پیسې ورکړو دی خپل مکان ته ورسېد نو زما مرګرو له یو جانماز ور اعلی قیمتي جانماز په تحفه کې او مال جانماز مراته او یو لفافه راکړه لفافه راکړه مې لفافه کې خو شي دی اسقاط ولا لفافه مرګرو مخکې خو نه شو کته دا په یو بل جمله مو تاري دراله موږ یو پروګرام لتهای کی بیان ما موکو مولانا غلام احمد صادق سے واغ بیان هغه له پیسې ورکړي په کې مال راکړي چې په لاره د غلام احمد مرسي وته پولیس ته ټیګری نه شي ګور لکه یو لستاو دای چې په ګور نو خیر باندې چې انسان ته شیطان وایي چې دې تراله مې کدي پیځه توریاله په کې پراتی هذا الله تعالى تقولك بالبسيطة قال إن الله قد حفظ عن مقدر الفتح وصلى عليها رسوله والمؤمنين بين هذا الفتح ويرحمك عن الفتح ومنها وإن السلطة منها ومنها لا تنتهي لأحد من عنه خبرنا ومن الشوكة ولا تحل لسان السابق وأن يمكن ذلك المسلم ومن فتنه خير فهو بسجن المسلمين إما أن يؤتي وإما أن يؤتي فقال وقال الذكر فإننا جمعكم من قبولنا وبيتنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذكر فقال مشتمل من الحق مني فقال اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي من شاء وتمنع كل وي فلا ينقر السيد ولا يقتل كياب المسيك ولا تحل ساقط غير الله للمنشرين لا تحل اخذ ساقلتها ساقطات الاخطاء الا لمنشر الا لمعرف المدر اغسل والحلال جاء عليك تذكري من قتل له قتيل فهو خير في خير النظرين فهو قتيل نظري ولي ده قتيل دي کې مضاف مقدر دي فوليه بخير النظرين اما ان يفتي يا دي فديه واجب ورې کې بس تفصیل لازم او ما ویل دي تفصیل برا کې دا فديه اصلي پر آزاد قاتل پر آزاد قاتل پر راضي نه وي یا قصاص متعین دي شافعي ته وینه د خيار دي دا غرضاوي کړي نو فديه ان ديت یې لستي شوی ما یو یا قصاص کې عباس په دې استشابه ولنا ضروري قبولنا وبيوتنا فقط السن ابو شايع صغيري قال جبل كتب يا رسول الله ما امر كتابه الله فقد كتب رجال كتب الاوضاع ما قلوبه قال هذه الخطبه التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحضر ماشيه لا تطلب ماشيه احد بغير اذن يرشد لي شابه ومن فرحتنا الله من فرحتنا البركه والى يوم الله تعالى ومن الله صلى الله عليه وسلم ذلك ان احدنا يسمع الذي به علم واحدكم عن كل ما شابه دې او په دې چې په حدیث کې راځي چې درې چغې وا سوقو او اجازه غواړو الا ولا شاء محمول په حالت استراري باندې یاد دي ورپسې اشاره او فساد قولي قيم 40 مسلك دي یا د صدقه کړي د مثلیو مثل به ورکه او قضاوت لري مو قیمت به ورکه ها الدهان الذين معلوميه تقديم الوقت
وبقى يو حديث يقول بار بار يقول شباب أو تتخلف بطور نشينان قال حدثنا سليمان فحدث قال حدثنا سليمان عن سلمة بقوله فلسنا رسول الله أخرج قال سليمان سليمان وبعد ذلك وحنا فقال لي الأسلم قلت لا قلت يا حديث الترمذي كيوميان أي كلاجي قاتل الاصطباع شباب رضي الله تعالى عنه عن فقال تدلون على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال على سماعته فقال عليه قال وقال سماعته فقال عليه سماعته وقال فأدها إليه شباب يأتي وتجري وتدوام وبعدشاء لموه يعني قرأت إمام بخاري ترى كي كذا حكم لنا كي بادشاة له وركينه. قال حدثنا أبو شعبة عن ذكر ويقول عن ذكر أن علي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكان في يوم يقول وكان هو تجارة مثلها وكان وقال في فتحنا وجهه وقال ولكن أسكرها في دورة إذا ما كان الشجرة عليه وعلى وسلم ذلك فقال في دورة في فهو من يأخذ مكتبات أو يدا باب الانتفاع من اللقطة ده لقطين كضرورت بكيو اس بده یو بل وګدي مسالې نه انتفاع دي معلومه شبا ولدينا معلومه اجازه دی وختنه پیدا دی واغ طرفایونه خوش په دغه رنګ دي کې دلالتن اذن دی پتاو لګی چې مالک ناراضي نو فائدہ ته واخله د لوختینا په دغه مناسبت سبب دي ها ایان په دغه کافه چې لاسونه پوسټ دي ها انتهيتو دي کې هونستا برات اختتام په بل ځای کې راځي چې نبی کریم سم کو د شوه دا نوم اخو الموت کړه نوم اخو الموت نو بیا ولله او رسول الله مبارک مې را پاس او دا چې وخت ورن چې را پاس کېدلی چا به بسم الله الرحمن الرحیم کتاب دی والا بل طرف ته والا